الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. من الصواعق متعلق بيجعلون. من الصواعق کی من جارہ دا متعلق تے پا آغا یجعلون پوری او دا من اجلیه ده او د تعلیل لپاره راځي او مفعول له شو من الصواعق اي من اجلها يجعلون من اجلها د دې تندرونو د وجنه يجعلون اصابعهم دی ګوتی په وګونو کې دي نو دای د جعل لپاره سو ګرځو مفعول له علتها او باعثها دی چې په دې وګونو کې ګوتې ږدي نو د دې وجه څه ده د دې سبب څه دی د دې علت څه دی د دې باعث څه شی دی پوهېږئ نو دی وایي من اجلها یعنی من اجل الصواعق یجعلون اصابعهم پوهېږئ اوس راشه من الصواعق من سده اجلیه ده ها نو سناشنا غندخکاری نو دیوی من هم د تعلیل لپاره راضی لکلام چې د تعلیل لپاره راضی تاسو ضربته للتادیب وای کنه پوه شولای خبره نو او دا هغه باعث ته فیصد چې دیتا باعثی متقدم وای ها باعثی یو غرض متأخری یو باعثی متقدمی تاسو که خیالم کړی هدایت النحو کې تاسو ته د مفعول له په تعریف کې دوه ټکي ویلو مفعول له دا هغه اسم ده لأجله يقع الفعل المذكور قبله لأجله نو لأجله کې دوه ترجمه مونږ التکو یو لأجل تحصیله چې د دې سیز د حاصلولو لپاره به فعل کیږي ها څه مطلب دا سیز به حاصل نی پوهېږئ او د فعل نه وروستو به داسې کېږي حاصل لکه ضربته تادیبا نو اوس تادیبا هغه شی دی چې د ده د حاصلولو دپاره چې دا ادب حاصل چې فعل مذکور کیږي پوه نه شولئ نو ما ته ګورئ ضرب څه شولو علت شولو او ادب څه شولو معلوم شو دی وخلو ادب څه کړلو موجود نه پوهېږئ نو دلته وګوره دا غرض متأخر دی ها غرض ای فعل لومبی وشو وخل او د هغې شاته یو غرض راغی چې ادب و دا غرض زمونږ دا او هغه وروستو راغی پوه نه شولئ او دویم لأجله معنا منکو بسبب وجوده بسببه چې دا هغه د وجود د وجه نه فعل مذکور کیږي ای هغه د مخکې نه موجود نه فعل وشي فعل او د هغې دپاره مثال قعدت عن الحرب جبنا تاسو هلته وایئ ها قعدت نه جبن داسې شی دی چې د ده د حاصلولو دپاره فعل نه کیږي بلکې دی د مخکې نه موجود دی دی باعث دی د مخکې نه دی موجود دی او د ده د وجې نه فعل مذکور شوی دی بزدلي د مخکې نه موجوده وه نو د جنګ نه ناسته راغله دې جنګ له ولې نه ځي ځکه مخکې نه بزدلي څه ده نو دې ته باعث متقدم وایي باعث تاسو نه پوهېږئ نو د دې لپاره خو عام طور لام راځي څه راځي نو دی وایي یوازې لام نه راځي منم راځي ها من الصواعق دلته کم باعث شلو باعث متقدمه ها دی چې په غوږونو کې ګوتې ږدي نو دا وروستی شی دی د دې نه مخکې صواعق دي لکه هلته جبنها نو د دکې صواعقو د وجې نه دي ګوتې ږدي ها ځکه خو د عبارت ته وګورئ من اجلها یې په یجعلون را مخکې کو ها چې څنګه یجعلون په خارج کې وروستو دی او صواعق مخکې دي نو په کتاب کې مې درته هم من اجلها مخکې کو او صواعق مې درته دا یجعلون مې درته څه کړلو من اجلها د دې وجې نه یجعلون پسې پوه نه شولې چې ته پوه نه شوې ته بیا وایي جی
چې پوه شوی نو ته بیا ښه پوره خبره وکړې ها پوه شولې که قولهم سقاه من العیمة سقاه من العیمة د عین ښه غین نه سقاه پاپی صاحب می پی اوس کول من العیمة د وجه د شدت شوق د نه پیو ته ها د پیو ته ډېر شوق شو نه ما پی اوس کول ها نو اوس من العیمة ته وګوره پی صاحب عیمه ویل کېږي شدت شهوة اللبن نو څه مطلب دا خواهش او شوق د مخکې نه سو موجوده باعث متقدم او سقي دا معلول مؤخر شلو ها نه پوهېږې نو د مخکې نه د تندرونو یره موجوده وه د سوایقونو یجعلونه نو د مخکې نه دا پیس د پیو شوقونو سقاه ویس کول پوه شولې که نه دا عیمه دا فی صاحب څه عیمه دوره شهوت اللبن توای حتی لا یصبر عنه چې یو سړی ته صبر هم نشي ټینګېدی ورته نشي ها یو غیمه د په غین سره ها هغه شدت شهوت الماء چې اوبو ته ډېر شوق وشي نو هغې ته غیمة وایي سقاه من هلکه اوبه مې پرې وڅکولې ځکه د هغه ډېر روژه کې سمه تنده راغلې وه چې ما یې چې ړومبې اوبه وڅکه او لایمه ویل کېږي شدت شهوت نکاح شدت او قرم ویل کېږي شدت شهوت اللحم اوس پې پوه شولې نور نزفاخا حدیث مبارک کی راضی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له نو ایمانا و احتسابا دا داسی مثال لے چې دی کې د مفعول له دا دواړه قسمونه دي ها پوهیږئ من صام رمضان چا چې د رمضان روزه ونیوله دی د پاره اونیوله چې ایمان حاصل شي ایمان هم مخکې نه حاصل هو قوت راشي زیادت راشي پوهېږې او احتسابا او د ثواب د حاصلولو د پاره دا د مفعول له اولنی قسم دی صوم راغی دا علت دی او دا باعث نه دا علت دی څه دی دا علت ته او شاته دغه معلول مؤخر ده ها صوم بس شي علت شي دا فعل ولو کو چې ایمان حاصل شي ایمان د مخ کې نه حاصل او قوت پکې نو چې قوت راشي ثواب نو چې ثواب په نه شولې ها نو پدی باندې اوس مقدم دی صوم مقدم دی او ایمان او احتساب څه شلو نو دا غرض متأخره شلو ها د تادیبا پشان نه پوهېږې من صام رمضان ایمانا و احتسابا چا چې د رمضان روزه ولې ونیوله د وجې د ایمان نه په ده کې د مخکې نه ایمان موجود نه هغه ایمان راولګېدو په دې روزه ونیوله او د مخکې نه د ثواب اراده او هغې پسې ونیوله دا د دویم قسم شو ها هلته مخکې نه بزدلي وه نو ته یې د جنګ نه کېنولې نو دلته د مخکې نه تا کې ایمان دی د ثواب ارادې دي نه صوم یې در باندې ونیولو ها نو دا اوس دا یو شو دا زمونږ ده ها کم یو مفعول له څه وګرځېدو باعث متقدمه ایمان او احتساب باعث کینا که بهر وځي دا لا سره دغه کوي خپل ودا زه پرې دغه ته شاته ډډه وهله په دې ده پوه شولې نو دغه حدیث مبارک کې دواړه راغلي ها د صوم د وجې نه ایمان حاصل شو یا ایمان د مخکې نه حاصل و ځکه روژه موجوده شو پوه مې نه شولې
كقولهم سقاه من العیم. بدې د پوه شوه سائقه څه ته ویلی شي؟ والسائقة قصفة رعد هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه. قصفة رعد هائل، قصفة دا سخ آواز دی د څه د رعد. رعد هغه ګړز نه دی، د هغې هغه سخت. د قصف معنا شدت الصوت ښه. داسې رعد هائل چې هغه څه هولناکي، هول والی ها هلاک کوونکی یری والا. لكل هول من الاهوال مقتحمی راضی هول له ها معها نار او د دې سره اې د دې سخ आवाज سره ورمي داسې ور لا تمر بشيء چې په شي تیروزی نه الا مگر اتت عليه مگر پاغه غالب شي هغه هلاک کی ها. څنګه دا لومبه ترجمه وکړه لافي صاحب. شدت صوت الرعد، د رعد چې کوم هغه تیز आवाज دغې ته څه ویلی شي؟ سائقه. دا ګړس چې تاسو کوم اورئ پوهېږئ په خبره باندې. او اور سره هم داسې اور چې په هېڅ شي نه تېروځي مګر هغه څه کي ادا ماخوذ دی من الصعق د څه نه. او صعق ویلی کېږي څه ته؟ شدت الصوت. وقد يطلق وکله کله اطلاق کېږي على كل هائل مسموع او مشاهد، په هر هغه څیز باندې چې هغه هولناکي هلاکونکی شي. که هغه مسموعی معنی د مسموعاتو نه په غوږ اورېدلی کېږي او یا مشاهدي معنی په سترګو لیدلی کېږي. پوهېږئ؟ نو یو اطلاق یې دغه شو، دغه خو معنا د حقیقي ښه. قد یطلقو سره اطلاق شولو استعمال دغه معنا شوله او دې کې هم څه کېږي استعمالیږي. هر هغه حائل او هر هغه هولناک مصیبت زده شي هلاکونکی شي چې مسموع وي او یا سي مشاهد. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. ځکه شاته څه راغلی دی؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم. نو صواعق خو د دواړو دي، دا ګړز هم دی نو هغه د مسموعاتو نه دی، او ورسره طلقا هم ده نو هغه د څه نه شو؟ مشاهد. ويقال ویلی کېږي صعقته الصاعقه. دا کله ویلی کېږي اذا اهلکته، کله چې دې شي لره هلاک کی په احراق سره داغه مشاهد شو. او شدت الصوت یا په سخو آواز. نو کله کله هلاکت په څه سره راشي؟ په احراق سره. نه احراق د مشاهدې نه دی ښه. اوس یې سړی ښه تاسو وایئ نه یو د اوبو د اور تندري ها د اور نو د اور د تن در سره ګړزو مې ها نه ګړز مسموعاتو نه شو ادا اور د مشاهده نه شو. دا خو مشاهده شي دا ونې داسې سیریلي سمې پوه شولې چې به کوم ځای ولګي. وقرئ من الصواعق او یو قرات کې سره راغلی صواقع راغلی صواعق په دې څه نو چا ویلی چې دا مقلوب دی د صواعق. سوا عین د قاب ځای ته تل عقاب ده خو دی وایي وهو لیس بقلب دا قلبه یعنی مقلوب نه دی د صواعق لاستواء کلا البنائین په التصرف د دواړو بناګانو نه تصرف کیږي او برابر دي ها. صعقهم استعمالیږي او سقعهم استعمالیږي. صواعق هم استعمالیږي او صواقع فیقال ویلی کیږي سقعت دیکو. دا کله وی اذا صاحت دیکو چې کله بانګي سو کی आवाज کی. وخطیب مسقع او پلان کې خطیب سره جهیر الصوت تیز مخکې مساقع الخطبات ارشو کنه. او سقعته الصاعقه سقعت نو هغه د فعل ته هم مستعمل له او صيغه د صفت نه هم صدا مستعمل. استاد وی پس صواعق دا جمع د صاعقتون دا لکه زوارب جمع چی نو صواعق دا د زوارب پشان صفت ته سره او صفت سوانی
موصوف غواړي خو چون کې سوائق دلته څه ګرځېدلې ده عالم ګرځېدلې اسم ګرځېدلې ده د مخصوص ګړسخه هر تیز आवाज نه دغه اسماني دا تیز आवाज شي دا څه ګرځېدلې ده ها نو ځکه تا ته وایي وهي فی الاصل دا په اصل کې اوس نه اوس خدای اسم ده اوس خدا خو په اصل کې دا اما صفت یا خدا صفت ده قصفتر اے درعد چې دا کوم تیز आवाज ده نو سوائق دا غي د پاره صفت نو چې دا غي د پاره څه شو نو ناغا کیسه مؤنث ده کنه قصفت الرعد څه ده نو د مؤنث صفت هم سرازي نو د ضاربتن جمع ضواربو راځي کنه نو د سائقتن جمع سرانه د سوائق نو دا تا په کې د څه د پاره شو دا د تانیث دفعه دا تار څه د پاره شو ولي ځکه دا صفت مؤنث دفاره ده قصفت الرعد مؤنث ده دا څه ده صفت نو د مؤنث صفت هغه مؤنث او للرعد او یا پیس دا صفت رعد ده صفت هلکه رعد خو بیا مذکر ده نو د مذکر د پاره خو سائقتون او سوائق ناراضي بیا به کې دا تاول راغلی ده ندی وی وتاول المبالغه دا تا به اوس څه د پاره شي د مبالغه تا خو مذکر کم راځي کما فی الراوی راوی چاته ویلی کثیر الروایت چې کم سړی ډیر نقل کی ها یا ډیری وبدو کی ها وبس کوي ها ناغه تسوای راویه ویګه به خبره باندې رویه يروا او روا يروي نقل توای او رویه يروا اوس په بوښونه او مصدر او یا با پیسو دا بس شي دا سوائق او سائقتون دا با مصدر شي سائقتون با مصدر شي نو دا تا به کې خپل شي ها لك فعافیتن او پکاذبتن کې چې سره غلي ده او حذر الموت حذر اپیس دا دویم مفعول له ده خود چا ده پاره د یجعلون خود تش یجعلون ده پاره نه اغا یجعلون چې کم معلل یجعلون ده داغي یو وجه ته بیان شول علت او دای دا دویم نه دا د معلل جعل وجه ده ها نه پوهیږم خبره دی ګوتی ولګ دی نه یو وجه خو دا شول چې سوائق د وجه ده خاد تندرونو د وجه نه ګوتی ولګ دی د دې مجموعه د پاره اوس حذر الموت علت لاندې نه کلی مفعول له ده خود جعل مطلق د پاره نه د هغه جعل د پاره چې هغه معلل له په دې قول سره چې مینس دی دا ګوتی په وګونو کې دی د وجه د تندرونو نه دا ولې دا چل کی ګوتی دی د وجه دا ولې دا چل کی نه حذر الموت د دې وجم دا د چې مرګ نه یری نصب علل دا منصوب دی بنا بر علتیت یعنی مفعول له كقوله واخفر عوراء الكريم ادخاره دا شعر افی سب ذکر اوړي چې حذر الموت معرفه ده او مفعول له اکثر نکره راځي ها ندی وای ناشنا نه د معرفه مرضی ها واخبر عوراء الكريم او زو مفهومه ناکاره خبره د کریم سړي چې یو سړی په خپل شریف سړي او چرته داخلینه قبیح خبره راوځي ماته عورا مقابل کې حسنا راځي حسنا ویل کېږي الکلمه الحسنه خپل خبره او الکلمه القبیح تسوي په نشوله په نو څه مطلب که یو کریم او شریف سړی ماته خراب خبره وکړي زه معاف کم د څه لپاره ادخاره دا مفعول له ده ا دې لپاره چې زه ذخیره کوم ها زه او یا ادخاره دې لپاره چې دې به ځان سره سکی ذخیره کی ځان دا کریم سړی دی دا به ذخیره څنګه به ذخیره سبب زمانه خلینه خراب او زینه دی به وای چې اخبر زم سکوم دته بیا دي چې زه معاف کړم په دې مقراشه تیم زګه چې کریم نه خو برابر دی بچي نو کریم سړی ته دا خبره سکوما ونه شولې ها نو د دې وجه نه کوم وړو کې چې په شاګردانو کې صالح وي کنه دا غورانه کله کله خلق معاف کی خیالم کړی
وی دته بدا یادی ها دا بل خوران کار دی دته خو کشل پیری ماپ کوي خوشل پیری بنور رانی کې ناغه نه ماپ کی ها دا خلقو ګیلا مناشي چې نه ګوره اوس دته به کې سوانه وي دته به کې ګوري نه چې کریم دی هغه خو ادخار شو ذخیره شو ابو اسوی چې ماته د دې موقع سره دی ویلي دا خاطر او لحاظ کړي اوس په بیا او تاسو وایي چې مونږ به په مخ کو ها وَأَعْرِضُ عَنْ شَكْلِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا او د رزیل سړي د کنزلو نه اعراض کوم تکرما د پاره د تکرم ای ځان په عزت کې کوم ها ځان ولې کده ته جواب کوي خو مسلې ځان ته جوړه ها د یو په ځای بلس په نور کې بیا ها کلس کې جوړوي زبر په مخه زما په ها ولکه تاسو نه پوهیږئ موت څه ته ویل کېږي زوال الحیات زوال نما ته ګوره د موت او د حیات منځ کې بیا تقابل د عدم والملکه دی ها ما ته ګوره دوه سیزونه دي او د یو بل مقابل دي دواړه یو محل کې راځي خو یو امر وجودي دی بل امر عدمي دی نه دی ته تقادم د عدم ول لکه اورونواله او بیناواله پوهیږئ عامه او بصر دا یو محل کې دي کنه دي او دواړه یو بل ته مقابل دي او په یو محل تعاقبا راځي په یو ټیم دواړه نه راځي او یو وجودي دي او یو بل عدمي دي دي ته تقادم د عدم چا ویلي عرض دا یو داسې عرض دی یضادها چې دا ضد دی د چا د حیات د دواړو منځ کې تقابل د تضاد شو دام دوه امرینی مقابلین خو وجودیین دواړه ها یو محل کې تعاقبا راځي لکه سواد او بیاس یو محل کې دواړه راځي یو بل مقابل لی خو په یو ټیم دواړه لقوله تعالی دلیل پیش کی چې دا دواړه سدي امرین الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات خدای مرګ پیدا کړو ژوند چې مرګ یې سکړلو ولکنا مرګ وجودي شو لکنا لاندې لیکلي والعدم لا يخلق عدم شی هو پیدا کیږي نه او عدم دی خودی وایي چې نه دا لومبه خبره صحیح ده تقابل عدم والملکه والا دې ته جواب کو ورد د دې دلیل رد شوی دی چې بان الخلق بمعنى التقدير دلته خلق معنا د ایجاد سره نه بلکې په معنا ده او راش والاعدام مقدره او اعدام مقدر کیږي ها اے عدم داغی تقدیر کیږي تخلیق او ایجاد نه کیږي خو تقدیری نه خلق الموت والحیات څه مطلب الله تعالی مرګ او ژوند څه کړی دی مقرر کړی دی مقرر